السلام علیکم. نن زه تاسو سره په یو ډېر اهمه موضوع خبره کول غواړم او هغه د کلچر یا کلتور یا ثقافت. اکثر پښتانه په خپل کلچر یا په خپل کلتور باندې ډېر زیات ویاړ کوي او ډېر په درنه سترګه ورته ګوري او د کلتور خلاف چې اخوا دېخوا خبره وي نو په هغې ډېر زیات خفه کېږي، په کار هم ده. خو سوال دا پیدا کیږي چې دا کلتور دی څه شی او آیا د پښتنو څه ځانګړی کلتور دی که دغه رنګ کلتور د نورو قومونو هم شته. کلتور په ساده ژبه کې د ژوند جواک چې کومه طریقه وي، خوراک څښاک، کیناستل، پاسېدل، کالي، پوشاک، اوسېدل، د تګ راتګ ذریعې، یعنی دا انسان چې د ژوند تیرولو لپاره کمې ذرایع، کم وسیلې استعمالي او څه د هغه رویه جوړیږي د ژوند تیرول او د خپل ماحول د مادي څیزونو نه چې هغه څنګه پیدا اخلي، نو دغه ته منګه کلتور ویلی شو. دغه شانتې په دنیا کې چې څومره قامونه دي نو د هر قام یو خپله ژبه ده، د هر قام یو خپله منطقه ده. په هره منطقه د بلې نه بدلې، لکه غریزه سیمه وي، ځنګلي سیمه وي، صحرایي سیمه وي، د اوبو لاندې آباده چې دی نو سیمه وي. اوس دا دی چې څوک په ریګستان کې یا په صحرا کې اوسېږي، نو تاسو وګورئ هلته د اوبو نشتوالی، هغلته شینکي بوټي نه وي، هغلته زراعت نه وي، یا هغلته چې کم ځناور هم هغلته ژوند کولی شي نو هغه سخت وي، لکه اوښ والی، لکه داسې. دغه شان که تاسو غر ته لاړ شئ، ځنګل ته لاړ شئ، آبادو ځمکو ته، د اوبو لاندې اګریکلچر ته، نو دلته د خلکو د ژوند هغه انداز، ضرورتونه هغه د یو بل نه بدل وي. بیا د ده په ژوند کې که رنګ هم دی هغه د ده ماحول نه راځي، که موسیقي ده هم هغه د ده ماحول نه راځي، که د ساز دی هغه هم د ده د ماحول نه راځي، او که آهنګ دی د هغې انداز دی، که سر سنګت دی نو دا د ده د ماحول نه راځي. دغه شان د ده روزمره، د ده محاوره، د ده متل، د ده ټپه ماهیه، د ده روحي ادب، ولسي ادب، فولکلور، دا ټول د هرې منطقې د هغه ځای د آب و هوا، د ماحول او د ژوند د سختو او نرمو سره تړلي څیزونه وي. پخوا ټول خلک قبایلو او پښتانه مو، او د هر قبایل چې دی یو خپله موسیقي وي، یو خپل کلتور وي، او هر قبیله چې ده په هغې ویاړ کوي. اوس به موږ راشو د جدید دور ته، 20مې پېړۍ ته، چېرته چې د ژوند ټولې تقاضې بدلې دي. کلتور یا کلچر اوس دا ده چې یو خوا دنیا ګلوبل ویلیج دی، ټوله نړۍ چې دا نو هغه یو کلی شو، یو محلت شو. تګ راتګ، جسماني تګ راتګ او د هوا په چپو باندې د انټرنیټ په ذریعه دنیا یو بل سره وګنډلی شو. د دنیا ضرورتونه هم دغه شانتې رالل. بیا پښتانه ځي په نورو هیوادونو کې میشتې وي، د څو کالو نه هلته ودونو کې د هغې بچي پیدا شي، لوی شي، هلته اندازه چې د هغې بچو ته هم پښتو نه ورځي، خو د هغې جنیټیکل پښتانه وي، په وینه پښتاني، هغه موږ له پښتو نه خو نشو ښکلی. اوس کلچر چې دی نو بنیادي طور چې دی، د کلچر د ټولو نه غټ دشمن چې دی هغه ټکنالوژي ده. کلچر د ټکنالوژي مخې ته نه شي ودرېدی. لکه زما کلتور دا و چې زما مشرانو به په اس باندې سورلي کوله، تګ راتګ به یې کو، غذا به یې کوله، جنګ به یې کو. نن اس نشته، د اس ځای چې دی نو هغه موټر اخیستی دی. پخوا به زما مشر نشو الوتی، نن جهاز شته، زه الوتی شم. زه چې نن په امروزه ژوند کې د ایجاداتو نه، د ساینس او د ټکنالوژي نه کومه پیدا اخلم او کوم مصنوعات زما استعمال کړي، دا د نن نه 300 کاله مخکې نو. نو هر د ټکنالوژي سره تړلی شی چې راځي هغه ځان سره یو ځانګړی خپل کلچر راوړي. لکه مثال طور موبایل فون دی، نو که دا جاپاني ایجاد کړ نو دا موبایل فون دې سره تړلی په سوونو هارډویر او سافټویر چې دی نو دې له به هغه جاپاني نوم ورکړي، او د هر ټکي سره یو خپل اسوسییشن وي. نو ژبه صرف په سندرو باندې قایمه نشي پاتې کېدی. که سړی غواړي چې زه خپله ژبه یا د خپل کلتوري رنګونه عام کړم نو ساینس، ټکنالوژي، ایجاداتو ته به ځي. لکه اوس که جهاز زه جوړ کړم، کمپیوټر زه جوړ کړم، موبایل زه جوړ کړم،
په میډیکل ساينسز کې ایجادات وکم نو هغې له به زه خپل پښتني نومونه کېږدم او زما پښتو زما نوم زما کلچر به قایم پاتې شي. بیا که موږ راشو دې له چې کلتور موږ راوړو جامو کپړو له یا ژوند جواک له یا سپرو له یا پیزار له هغه ممکن نه ده د وخت سره په پیشن کې په ضرورتونو کې په ټکنالوژي کې حساسیت کې فرق راځي. نو کلتور چې دی هغه اوس یو ځانګړی څیز زما په خیال نه دی پاتې. کلتور د ټکنالوژي مخې ته نه ودرېږي دا وخت سره بدلېږي. البته زما شخصي خیال دی او زه په ړومبي ځل باندې دا خبره کوم دا چا اوسه پورې اردو انګریزي پښتو یا په دنیا کې دا خبره چا نه ده کړې په نوې طریقه په نوې ځل په ړومبي ځل یې زه کوم کلتور به اوس موږ راوړو خوینو ته رویو ته طرز عمل ته به راوړو زندګۍ ته ژوند ته چې زمونږ کم انداز دی لکه مثال طور کوم چې پښتونولي ده د پښتنو کوډ اف کانډکټ دی په هغې به موږ سختۍ سره عمل کوو. اوس دغه کوډ اف کانډکټ چې دی که په هغې کې جرګه ده مرکه ده بدرګه ده سوره ده میلمستیا ده جلب دی د جایداد ویش تقسیم دی اجره ده جومات دی د دې داسې مسلمه د انسان د فطرت عین د پښتون د فطرت مطابق قوانین دي چې موږ هر دور ته لاړ شو د هغه دور لکه مثال طور پرده ده نو اگر چې پرده د پښتنو د کلتوري څه نه ده هغه ځان نه باسي په دې په خبرو وکړو خو د مثال لپاره پرده ده نو د تنده پټولو لپاره ما سره اوس وسایل ذرایع رخت چې دی کپړه چې ده هغه بېله بېله ده که پیزار دی نو زه کړاوه نشم اچولی ځکه چې ما سره پیزار مختلف راغې د ګرځېدو انداز خویونه به کلتوري کولي زمونږ د روزمره د امروزه ژوند انداز او روابط او تعلق او روزګار علي به زمونږ کلتور پاتې کېږي نو پښتون کلتور ډېر ځانګړی ښکلی کلتور دی زه یې ژوندی ساتل غواړم تاسو ته هم ګزارش کوم خو دا موږ په جامه په کپړه نشو ساتلی په سوچه پښتو یې نشو ساتلی دا به موږ ساتو په پښتنو رویو باندې پښتنې رویې باندې اجازه غواړم د الله په امان